عراق کې یو ځل یو صحابي نه یا تابعین یو سړي تپوس وکړ یاره مچ څوک مړ کړي مچ چې څوک مړ کړي د ده څه سزا ده د ده کفاره څه ده هغه ورته ویل ظالمانو ای د عراق خلکو د الله د نبي نوسا او نوسیم ټول مړه کړل د هغوی تپوس نه کوئ او د یو مچ تپوس کوئ هغه هم اویا کسان شهیدان کړ کربلا کې د هغوی د اینې تپوس نشته او د مچ د اینې تپوس کوئ موږ د وړې وړې خبرې تپوس خو کوو چې کوم را باندې فرض دی او لازم دی د هغې خبرې تپوس چریم نه کوو ځکه هغې کې تاوان دی د مونځ تپوس څه کوو چې مونځ کې تاوان نشته که نه روپۍ پکې نه لګي چې په کوم ځای کې دی د مال او د جایداد تاوان د تخکاري اگر چې تاوان نه دی نو بیا هغلته ځان نه پوهېږي یا دا خبره کو یاره پنجابیان مونځ نه کوي بس پنجابیان مونځ نه کوي الله دې هغه ټول په مونځ راواړی ټول پنجابیان خو داسې نه دي هغه چې دین کې ولګي نو بیا سم لګېدلی وي هغې نه که دغه طرف ته کوتاهي کېږي هغې په میراث کې حقوق خامخا ورته د لورې چې واده کېږي تاسو به کتلي فارم راوړي هغې کې ولیکي ورپسې زما دومره څیز دی په دې کې د دې زما په میراث کې دا حصه ده دا وله ورکړه او ورپسې هلته وخېږئ عدالت کې پټوارخانه کې باید پسې وخېږوئ دا د دې حق دی ما او تا مونځ کوو خو حرامو سره او دا راته حرام نه ښکاري چې ما سره د خور حق دی ما سره د لور حق دی زما په جایداد کې د هغوی حصه ده او ډېره خطرناکه خبره دا ده چې د نورو څیزونو ته خو حرام وایو رشوت حرام دی ملاوټ حرام دی دوکه حرامه ده خو دې سیستم ولا حرام ویلی نه دی دا ډېره خطرناکه خبره دې ته حرام ووایه چې ما سره پردی حق دی ځکه ځانونه پاکول پکار ایمان دپاره پاکوالی شرط تقوا دپاره عدل او انصاف پکار دی ایمان دپاره عدل او انصاف پکار دی چې دا نی نو بیا د متقی کېدو د مؤمن کېدو دعوه چې ده دا د دروغو دعوه ده دې کې بیا رښتیاوالی نشته ځکه الله رب العالمین د دې خبرې حکم نو تاسو او د عدل او د انصاف چې دی دا الله څنګه فرمایلی چې کله خبرې کوئ نو پکې انصاف کوئ انصاف دا دی چې یو ځای کې ستا په یو بدخوا سړي باندې خبرې شروع دي د هغه غیبت شروع دی او تم دغه موقع وګڼې چې بس که خیري چې کوم زما نه خوښه دی د هغه خلاف خبرې شروع دي راشه تم پکې اوس حصه واخله او ښه یې سپک که دا عدل نه دی دا انصاف نه دی دا ظلم وإذا قلتم فاعدلوا یا دا دی چې دا یو زما مشر دی که هغه هر څومره غلطۍ کوي خو هغه پاک دی دا د بل چې مشر دی نو که د ډېر ښه کارونه هم کړي دي خو یو قدم یې غلط اخیستی دی د دا ټول کارونو باندې من خاوره راوړو ټول کارونه یې ختم کړو ښه کارونه یې هم ورسره ختم دا عدل نه دی دا انصاف نه دی د خپل ځان باره کې د خپلو بچو باره کې د خپل پارټۍ او د لیډر باره کې د انصاف نه کار د اخیستو د عدل نه کار د اخیستو ځکه د قیامت په ورځ به د دې خبرو تپوس وکړي ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسؤولا ستا د دې ژبې او غوږونو او سترګو
او ستا د دې زړه او دماغو د دې ټولو نه به د قیامت په ورځ تپوس کیدی شي، د دې باره کې به تپوس کیدی شي دا تا څنګه استعمال کړو. او دنیا کې چې د کوم الزام لګولی دی د دې الزام به د قیامت په ورځ صفایي ورکړي. دنیا کې د کوم تهمت لګولی دی د دې تهمت به هغلته صفایي ورکړي. که دغه صفایي دې هلته ورنه کړه نو دا دی چې بیا به ستا نیک اعمال هغه له ورکولی کېږي چې هغه د چا خلاف تا تهمت لګولی او د هغه ګناهونه به رااخیستی شي په تا به در اچولی شي. ډېر سوچ پکار دی په خپل ژوند باندې، خپل ژوند ډېر سوچ پکار دی. لکه د عدل په مقابله کې ظلم دا چا سره هم نه دی پکار. ظلم الله ته راخوښه دی، الله په خپله ظالم نه دی او بل ظالم یې ناخوښه دی، بل ظالم یې ناخوښه دی. الله قرآن کې وایي چې الله محبت نه کوي د ظالمینو سره. او قرآن که تاسو ګورئ نو د ټولو نه زیات ناخوښه الفاظ الله د ظالمانو دپاره هغې دپاره یې بیان کړي. ځکه کومه معاشره کې چې ظلم کېږي، کومه معاشره کې چې بې انصافي کېږي، زیاتې کېږي، دغه معاشره کامیابۍ ته نشي رسېدی. دغه معاشره دا ترقي نشي کولی. د ظلم معاشرات ترقۍ ته نه ځي ځکه ظلم دا عروج نشي کولی. ظلم چې دی دا زوال طرف ته ځي، دا ختمېدو طرف ته ځي. ځکه الله نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بېشکه الله ظالم ته مهلت ورکوي چې مه کوه دی دا ظلم کوي، دی دا ظلم کوي. خو کله چې بیا راونیسي دا ظالم نو بیا الله یې هغه پورې پرېږدي نه چې څو پورې ختم کړی دی. نمرود او فرعون دا ټول یې ختم کړي. ځکه د هر چا باره کې انصاف نه کار د اخیستو، د عدل نه کار د اخیستو، ځان باندې سوچ پکار دی. د قیامت په ورځ باندې دغه خلک زما او ستا په کار نه راځي. په قرآن کې الله پاک د کشر او د مشر، د پیر او د مرید، د لیډر او د کارکون، د دې قرآن کې الله پاک د هغې تذکره کړې ده چې د قیامت په ورځ به یوه ته وایي تا را باندې داسې چل کړی دی. او الله فرمایي دغه لیډر او دا مشر بیا ورته ووایي ولې ما زه خو د پسې کور ته نه وم درغلی، ته راپسې تا کې اور و که نه، ته راپسې را روان، تا به زما د زنده‌باد او د مرده‌باد چغې وهلې. الله قرآن کې څو ځایه د دې خبرې ذکر کړي. ځکه هر چا ته خپل مشر ګران، هر چا سره د خپل مشر قدر وي. د هغه په عزت باندې دی خوشحالېږي، د هغه په بې عزتۍ باندې دی خفه کېږي. او د خپل مشر د عزت په وجه باندې د نورو خلکو مشران عزته کول نه دي، د هغوی بې عزتي نه ده، عزت مندونه. کله چې ظلم کېږي تاسو ته ما ویل هغه ملک ترقي نشي کولی.